بسم الله الرحمن الرحیم. د کمپیوټر مضمون د کویک بوک برخې ته بیا هم ښه راغلاست. په تیره برخه کې موږ د انوایس په باره کې تاسې ته معلومات درکړه او یو انوایس مو یو کسټمر ته جوړ کړه. یعنی انوایس مو څنګه صادر کړه او څنګه جوړ کړه. تاسې په ویډیو کې ولیده چې انوایس مو له دې ځای نه اسد تم انوایس جوړ کړه او بلال تم دوه دانې انوایسونه جوړ کړه. په دې ویډیو کې تاسې ته موږ د ریسیو پیمنټ یا د پیسو یا د ریسیو پیمنټ د اجرا کولو طریقه یا د پیسو د ریسیو کولو طریقه موږ تاسې ته درکوو. څه رقم کولی شو یو پیسې ریسیو کړو. د کسټمر له منیو څخه وای کسټمر سنټر ته لاړ شئ او د هغه نه یو مشتری یا یو کسټمر وټاکئ. یو نوم انتخاب کړئ او په مانی ترانزیکشن باندې کلیک وکړئ او پیمنټ کړئ. دا یو لنډه رهنمایي وه چې موږ تاسې ته یې وښوده چې چېرته لاړ شو او څنګه کولی شو یو کسټمر سلیکټ کړو او د هغه لپاره پیمنټ ریسیو کړو. بیا دلته موږ ته فرم راځي. دا د فرم چې دا د کسټمر پیمنټ ده. کسټمر مو چې سلیکټ کړه دلته اوله برخه کې هماغه پیسې دي، یعنې څومره پیسې د باندې ګرځي، څومره پیسې راکړي دي چې هغه ریسیو شي. دویمه شمېره چې ده دا هم په همدې ځای کې اتومات ډول دلته چې پیسې اچول کېږي دلته هم ښکاري هماغه پیسې دي. دریم نمبر دلته دا منیوګانې دي. تاسې له دې ځای نه میتودونه انتخابولی شئ چې کیشي، چکي یا بانکي کوم بله طریقې. څلورمه شمېره تاسې ته دلته نمبر ښیي، یعنې کوم نمبر ده او سره هم. نو راځئ کویک بوک ته یو وارې کویک بوک ته لاړ شو. موږ په دې برخه کې ښه مخکې له دې نه چې کویک بوک ته لاړ شو دلته وایي چې لومړی شمېره دغه لومړی او دویمه شمېره ښیي هغه پیسې چې د کسټمر څخه اخیستل شوې ده په دې ځای کې یې ولیکئ. یعنې دغه ساحه کې هغه پیسې چې تاسې اخیستئ، کیدای شي ټولې پیسې ترېنه تاسې اخیستئ، کیدای شي د دې پیسو یوه برخه ترېنه تاسې اخیستئ. د هغه مقدار دلته ولیکئ او دغه خو هغه تاسې اماونټ تاسې باندې چارجز راځي. بل دویمه شمېره چې د پیسو د پرداخت طریقه ښیي، یعنې دغه فقط دغه دریمه شمېره چې د لیست له مخې نه دویمه شمېره ده. یعنې دا د پیسو د پرداخت میتود یا طریقه ښیي چې څه رقم تاسې کولی شئ پیسې پرداخت کړئ. او څلورمه برخه یې دلته بیا لکه چیرې کسټمر د بانک له لارې پرداخت کړي پیسې چک راوړي ځان سره، د چک نمبر ولیکئ. ښه هغه بیا موږ تاسې دلته په عملي ډول ګورو. اوس ورځو او دلته یو ریسیو پیمنټ جوړو. کسټمرز ته ځو، له کسټمرز نه کسټمر سنټرز او له دې ځای نه تاسې یو کسټمر سلیکټ کړئ. دا وارې خالد سره د مونږ یو منیج لاړ شئ او منیج دا باید چې وکړي ریسیو پیمنټ. ده خو هېڅ هم نه ده اخیستی نو ریسیو پیمنټ د چې لپاره. ښه نوم خالد ده، پیمنټ اماونټ یې 0 ده او تاسې دلته ورته وایئ چې دا څومره پیمنټ کوي، 100 افغانۍ. کیش ده، په کوم تاریخ ده او دلته نور کومې برخې دي. ښه دلته هم هغه ریفرنس نمبر که چیرې بیل وي، که چیرې یو جنس یې اخیستی بیل ځان سره راوړي او بیل تاسې ته ښیي. خو ده نو بس یو وارې د تر اوسه پورې ده سره بیخي کوم جنس یې نه دی اخیستی. اکاونټ هم ریسیویبل ده. ورته ووایه سیو and close. ته وایي
A credit for the will remain on the customer's account. You can click print card صحیح دته وایو cancel. اوکې ښه اوس مونږ دې سړي ته یو هغه جوړ کړ یعنی د پیسې راکړې پیمنټ یې کړ خو دا پیسې څه رقم داسې راکړې د 100 افغانۍ وې 100 افغانۍ یعنی کیش و نغدې پیسې ویسې رایې کړې دلته د ټوټل بالانس منفي 100 دی یعنی د تر اوسه پورې کوم جنس یې نه ده اخیستی که کوم جنس یې اخیستی بعد دغه نه درته انوایس لاړ شي کولی شي چې دې پیسو نه د هغه پیمنټ خلاص یا پیمنټ یې جوړ شي ښه اوس بیا ځو یا وارې مونږ په بلال باندې یا مخکې له بلال نه اسد ټاکو کسټمر اسد ټاکلی دیږي نه اسد ته انوایس هم سوی ده دلته راځو منی ترانزیکشن او ورته وایو چې ریسیو پیمنټ د نوم اسد ده او پیسې چې دلته ورکړي دي څونه دي ښه د باندې خو د باندې چې پیسې ګرځي دغونه پیسې ګرځي نو ورته وایو چې په تا باندې د 1200 افغانۍ ورکړي دي ښه اوس راځي هغه پیسې دلته راځي یوه دقیقه ورته صبر کوو جنس چې اخیستی د بیل هم ځان سره وړی دی دا یې د بیل نمبر پیسې سره رقم کیش چیک یا کریډټ سره رقم ورته وایو کیش اوس تاسې راسئ دلته ورته وایئ چې سیف سیو ا نیو ورته وایئ ښه مخکې له دې نه چې مونږ دا روبرو راسئ تاسې د اسد حساب ته وګورئ د اسد له ټوټل بالانس نه پیسې کمې شوې څونه پیسې یعنی په ده باندې وې 12500 افغانۍ د څونه پیسې ورکړه انوایس پیمنټ یې څونه وه 1200 افغانۍ وې چې له دې نه کمې کې پاتې کېږي 11300 افغانۍ په ده باندې د سره اوس پیسې پاتې دي یعنی دا ټوټل بالانس چې ده یا د قرضداري چې ده هغه اوس 11300 افغانۍ دي بیا هم که دلته نور پیمنټ وکړي په دې طریقه باندې ګورئ بیا هم یو پیمنټ دی کوي چېرته لاړو ښه پیمنټ ریسیو پیمنټ بیا هم دا اسد ده او پیسې په کیش ډول ورکوي یا ورته وایي چک دا وارې پیسې په چک باندې ورکوي او څونه پیسې ورکوي دلته راسئ تاسې د دې اندازه وټاکئ ورته وایو چې دا وارې 2400 افغانۍ ورکوي 2400 افغانۍ ښه چک باندې ورکوي د چک یو وارې دا کلوز کمه چک ورکوي او دا ایکسچینج ریټ که چیرې د موږ دغه پیسې په ډالر باندې بیا دلته په خپله دا ایکسچینج کوي یا تبدیلوي ډالر په افغانۍ او افغانۍ په ډالرو باندې اوس یې د 2000 دغونه پیسې ورکړې ورته وایم چې سیو اینډ کلوز چک ده د چک نمبر هم تاسې دلته ولیکئ د چک نمبر داسې ولیکئ اوس ورته وایئ چې سیو اینډ چینج تاسې راسئ اسد دا ورې 2400 پیسې نورې هم ورکړې نو د پیسې څونه پاتې دي اوس 12 د باندې ټولې پیسې وې 2500 افغانۍ وې اوس یې پاتې ده پې 8900 افغانۍ دي نو دا رقم پیمنټ کېږي د پیسو د اسد د پیسې په دې شکل و او بیا اوس یې دلته راسو یو وارې بیا بلال ته بلال هم بلال مې سلیکټ کړ او ده ته وایم مانی ترانزیکشن ریسیو پیمنټ یعنی بلال ډېر قرضداره ده بلال قرضداره ده او دا پیسې باید په کیش ډول ماته راکړي
نو دلته ورته ولیکئ چې بلال خو یو 2000 نقد قرضدار وه او نور یې جنسونه اخیستي دي خدمتونه درته سوي دي او داسې پیسې ورکوي څومره پیسې ورکوي 3,000 ډېرې شوې 3,000 پیسې افغاني پیسې ورکوي اوس تاسې راسئ دلته وګورئ چې بلال دا کاغذ you may not pay more than one amount وایي تاسې اوکې یو وارې خو مې پیسې ورته ورکړو بلال ته څومره پیسې 3,300 افغانۍ په څه رقم کیش باندې اوس ورته وایي save and change you may not pay more than one څه وایي یو وارې هلته راسئ تاسې کسټمر پیمنټ اوس تاسې راسئ یو وارې دلته دا د بلال حساب هم چک کړئ د بلال حساب څومره پاتې ده 12,000 افغانۍ څه وایي ده ښه ټوټل اماونټ دغونه وه او بلال ته چې کومې پیسې ورکړل سوي دي زه ورته د وجې لیکم بلال دغونه پیسې دا ورې ورکوي په کیش ډول او تاسې وګورئ دلته دغونه پیسې د اضافه کېږي دغونه پیسې او دلته په خپله ټوټل کې هم ښیي 2,300 افغانۍ دله پیسو نه کمیږي دلته ورته وایي د بلال له پیسو نه یو مقدار یې کمه څه یعنې اوس په د بلال باندې څونه پاتې دي 12,200 دغونه په همدې طریق باندې تاسې کولی شئ چې نور اکاونټونه هم ریسیف پیمنټ ورته ورسوئ او د هغو پیسې خلاصې کړئ تر بیا ښې چارې ښه وخت خدای په امان